مشرانو ډېرې والي دي مشرانو د اوسو مالی منډه کړه با اسنه په سره تاسو کوي یاد ساته د داسې مجالس لپاره جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او داغي صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ډېر شهادتونه ډېر تکالیف او ډېر سخت تیری کړې دي زما محترمو زموږ استاد ته الحمدلله په مالی اعتبار سره څه کمی نشتا په جانی اعتبار سره څه کمی نشتا په سختۍ څه کمی نشتا هغه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره په هر موړ باندې په هر میدان باندې په هر ډګر باندې باقاعده د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره ولاړو هغه سختو ته غاړه کړه کچره هغه سختۍ نن په دې ډول مسلمان باندې راشي آیا دا کوم حال وي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي دی د وجود په اعتبار سره انتهایی کمزور دی د وجود په اعتبار سره انتهایی سپک دی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وي تاسو د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دی وړو باندې د مګوره د سپکو باندې د مګوره د میزان بدل کی د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا باندې د احد د غرم زیات دي د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په دور کې لومبه چې کوم مدرسه جوړه شوې وه هغه د ارقم رضی الله تعالی عنہ په کور کې هغه مدرسه جوړه کړې وه هغه هلته لګیا و د قرآن تعلیم یې ورکړو د قرآن درس یې ورکړو د قرآن تدریس یې ښودلو ابو جهل ظالم د هغې سره یو سختي شروع کړه او د هغې په لاره کې په هر میدان کې به رکاوټ جوړېدو نبي علیه الصلاۃ والسلام په دې خوا د قرآن درس ورکړو هلته به هغه چې کوم دي ګلوکاران فنکاران تمام به یې راوغوښتل او هلته به چې کوم دي میدان ورته ګرم کړو چې جناب نبی کریم علیه په دې ځای کې پاتې شي نبي علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایو ای زما صحابو په تاسو کې کوم سړی داسې دی چې هغه د ابو جهل نه چې کوم دی په مخ څپېړه ورکړي هغه له په مخ باندې ګزار ورکړي هغه باندې د منې کې د دې خبرې نه دا هغه چې نن کوم تکلیف مونږ ته رارسي هغه د دې تکلیف نه منې کي د نبي علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایو کوم قرآن دا چې مونږ دلته ښایو دا هلته د ابو جهل په میدان کې د هغې په سټیج باندې ویل پکار دي تاسو کې به کوم کسي چې لاړ شي او د هغه په سټیج باندې هلته ودرېږي د هغه په سټیج باندې د قرآن صدا بلند کړي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ پاسېدو او ویې فرمایل ای د الله رسوله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار به زه وکړم دا کار به زه سرته وررسوم کوم کار چې تا ماته په حواله کړی دی نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته ارشاد فرمایو ای عبدالله بن مسعود ته د وجود په اعتبار کمزوري ستا به دلته خاندان نشته دغه کافران دي دغه مشرکان دي دا به تا ته تکلیف در ورسوي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایو ای د الله رسوله مونږ هغه څه ستانه زده کړي دي که زموږ وجود ټوکړې ټوکړې کېږي که زموږ وجود چې کوم دی خورې کېږي که زموږ وجود په وینو کې خړوب کېږي مونږ به بیا هم ستا ملګرتیا نه پرېږدو مونږ به په هر ډګر په هر میدان مونږ به د تا سره ولاړ یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نشر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہی کسد وجود په اعتبار کمزوري خصوصا او بدل میدان کې بس د سره خبرې کوي عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راغی او په هغه سټیج باندې ودرېدو او د قرآن یو سورت یې شروع کړو چې څنګه د قرآن سورت شروع کړو د هغه ځای نه ابو جهل ظالم راپاڅېدو راغی عبداللہ بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د سټیج نه دې کور کړه لاندې راوغورځو عبداللہ بن مسعود رضی الله تعالی عنہ باندې راپرېوتو د هغې نه باوجود بیا راپاڅېدو په دغه سټیج باندې ودرېدو دوباره چې کوم سورت شروع کړو هغې د هغه ځای نه جاري کړه بیا خپل هدف پورې رسوي روان دې کور کړه لاندې راوغورځو د هغه په تندي باندې وینې رالې په پوز یې وینې رالې په ټول وجود نه وینې بهېږي په وینو کې خړوب شو لاندې راپرېوتو د هغې په وجود منې نه شو دوباره راپاڅېدو په دغه سټیج باندې ودرېدو بیا د قرآن هغه سورت شروع کړو او قرآن او سورت یې خپل تکمیل ته وررسو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې کله د قرآن خپل تکمیل ته وررسو د هغه ځای نه ابو جهل ظالم بیا راپاڅېدو لاس کې ورسره اوسپنه وه په هغې باندې عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ووهو لاندې راوغورځو او په مرۍ باندې د پاس باندې وسیله کې راستو او په مرۍ کې ولې ګوتې ورکړې د هغه سترګې غټې غټې راووتې چې لږ ساعت بعد ابو جهل وایي چې ما ته پته ولګېده چې عبدالله بن مسعود رضی الله مړ کېدو والا دی وي ما په دغه ځای باندې پرېښودو راغی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مخې ته ودرېدو د دواړو جهانو سردار چې عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته وکتل چې د هغه په مخ باندې وینې بهېږي په وجود باندې وینې بهېږي کپړې ټولې د وینو نسخه دي د
دغه باوجود عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه خپل کار باندې شوی نه دی. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ارشاد فرمایو وی عبد الله ابن مسعود ته منه کړی چې مزه دغه خلکو لا دی وتعالى تکلیف درکې دی وتعالى وینو کې به خړوب کی خو ته بیا باندې نشي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته ارشاد فرمایي اے الله رسول نن خو زما د وجود نو ویني ستاره لپاره چې کوم دی لاړې د الله د کلام د لپاره زما د وجود نو ویني لاړې کچري دا کافران مون ټوکړي ټوکړي کې بیا موږ د دې پرمیشن له رسول دی یا ساتي د صحابه کرام د کتاب د الله د کتاب لپاره ډېر سخت دي موږ تاسو سخت دي لري ما تا هغه تکلیف کم ځای یاد دي اوس علماء کرام مولانا سے واقع دا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بیان کړه چې دا هغه د لوګي له لاس په نظر باندې نه لګیدو پس مګه کې پس مګه باندې په صحابه کرام راته بسټ پیرانه پکې ولا جوړ دې باندې